بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زکات یو څو اهم مسائل بیانو. زکات مسلمان عاقل بالغ آزاد یعنی غلام نوی او د نصاب برابر مول ور سره وي او دا مول د ضرورت اصلیانه زیات وي او اندی مول باندې سپورا یو کول تیر شوی نه زکات به ور باندې فرض ده. مسلمان یعنی کافر باندې زکات نشته ده، غیر مسلم باندې نشته، عاقل یعنی لیونی باندې زکات نشته ده، بالغ نه بلیغ باندې زکات نشته ده، آزاد غلام باندې زکات نشته ده. نصاب برابر مول، نصاب برابر هغه 52 تولی چندی ده، ونیمی تولی یعنی 52 تولی چندی وسر نوی څو ونیمی تولی سنا ور سره په دی باندې ده او کله نه سنا ور سره شته ده نه 52 تولی چندی وسره شته ده نه د 52 تولی چنده څه بازار کې تولا په صورت ده هغه ضرب کې مثال په 1000 روپے باندې چنده تولا ده نه 52000 روپے جوړیږي نه کبه چو سره 52000 روپے ور سره وي دي ته اوس د نصاب برابر مولې شي. خدا مول څه د ایدی ضرورت نه زیات وي، ضرورت اصلیانه قرضا ور باندې نوي او خرچو مرچونه علاوه ارسنه علاوه وي دا پیسې ور سره وي او یو کول ور باندې تیر هم شوی به زکات ور باندې فرض ده. که یو سړي سره صرف سونا ور سره ده نو سره چندیشتو ده او نو سره روپې شتو دي او څو نیمه تولی نوي څو پیری نو دی باندې زکات نشته ده، چا هغه و تولی ویلی نوي یا یو مساد وی مسکام ونی می تولی وی بیا هم ور باندې زکات نشته ده. او که صرف چندی ده سره بیا 52 تولی چندی څو سره وی زکات ور باندې نشته ده. 52 تولی نه څه کمی 52 تولی بیا هم زکات ور باندې نشته ده. او که یو طرف ته 3 تولی سونا ده او یو 2 تولی سره چندی ده 500 روپے سره دي نو به اوس ور باندې زکات شته ده. سونی او د چنده یغه روپے به ولګي د 100 روپے جوړیږي او د کومي روپے سره دا روپے به جمع کی نه روپے زکات به وبسي. زکات پلور ته نشویر کولا، تر ته نشویر کولا، نکته ته نشویر کولا، انیو ته نشویر کولا، مور ته نشویر کولا، مور طرف نه کوم انیو د هغه ته نشویر کولا، مور طرف نه کوم نکته د هغه ته نشویر کولا. دي ته اصول یې لشي. زویتا لورتا زوی المسای جوړیږي، زوی لور المسای جوړیږي، لور المسای جوړیږي او دی لور زوی المسای جوړیږي. دي ته فروع یې لشي. دغه ته هم زکات نشویر کولا. اندسه په سلون دی پرڅا او خپل پوسټ طرف ته خېجور پسی. دغه سره زکات نه علاوه مول کې تعاون کول پکور دی او که دغه ته چوت زکات ور کړی وي نو دا زکات نه د ادا شوه دا به دوباره زکات ادا کوي. یو خور ده کونډه ده زکات مستحق ده. زکات مستحق مطلب دا غیا څه مالک نصاب نه ده، نصاب برابر مول سر نشته ده او سیدونو کې نه ده، هاشمیونو کې نه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اولاد کې نه رسیدي ته بالکل زکات ور کول جایز دي بلکې ډبل اجر هم دته ملويږي. ویلي څه یو زکات او بل رشتہ داری. یو سړی دا زمګه وخصله پلاټ وخصلو په دین یاد باندې صدا پلاټ به زخر څو خپ کوشتونو باندې وخصلو. اوس آیا دوبو څکله دي زکات ادا کوي کشتونه نه پورا شوي زکات پوي کوي کنه ویر کوي. نو کله پلاټ وخستو په کوشتونو باندې وخستو او کول باندې راتیر شو نیات دا کړه دا ز خرڅاو نیم کوشتونه ویر کړي نیم کوشتونه نه دی ویر کړي دو څو کومي ورځي زکات اراده وکي نو په اندی ورځي باندې به د ځمکې قیمت تاسو کی څه څوره ده همغه ځمکې قیمت مطابق به روپے زکات ویر کوي خو کوم کوشتونه پوتي ا کوشتونه روپے بونوال نو بوسي ویل څه هغه پوتي هغه قسم ته قرضا ده ابو نو بسي نو د بقیا کومي روپے پوتي شي په او باندې بده
کشتونه یعنی هغه زکات په ویر کی کایو سړی صاحب نصاب دا یعنی مثال په تور باندې جنوري کې دي سره 1 لک روپے اور سراوي کروبور کول ور باندې بل کول جنوري پوری دی باندې یو کول تیر شولو اوس جنوري نه بعد فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر بیا جنوري رسیږي کنه نو 11 مہینے یعنی 12 مہینے جوړیږي هغه جنوري نه ونی سي دغه جنوري په مانس کې څه ټیم کله هم تر روپے روغللې دا روپے په هغه سره جمع کول شي دغه د سینې ته جنوري کې کومي روپے رغلي هغه په جنوري کې زکات کې کومي فروری کې رغلي هغه په فروری کې کینا دی جنوري نه ونی سي بل جنوري پورې څه سبوت دي ته هغه کول پوره کیږي کنه ایوارز مخ کې ته کومي روپے رغلي دا هم دغه سره جمع کوي زکات پیلندوي کایو سړی سره اول نه نصاب مکمل نه ده تجارت شروع کولو په 15000 په 1000 روپے باندې شروع کړل نو دا 15000 روپے خو چونکی صاحب نصاب سره جوړیږي نه نو دی ورو پیسې ګټلې دکانداري شروع کړې په جنوري کې خو څه کله مثال اگست ورسېدلو اگست دې سره 1 لک روپے پورې مثال جوړ شولې نو اې دې زکات ور ټیم د اگست د شروع کی ویلې دې ټیم کې د صاحب نصاب جوړ شولو مخکې صاحب نصاب نو ټیم کې 15000 نه کروبور شروع کړو نو اگست نو ونی بل اگست پرې دی کول پوره کیږي نو هغه نه بعد دو زکات ورکول شي کایو سړی زکات اډوانس کې ورکول شي ادوو درو کول ورکوي هم ورکول شي هغه صحیح ورکړو ټیک تا که کام ورکړو نو سکم کامی ابو به پر کوي وتا یو سړی دا بټه کې کور کوي ایټي جوړوي یا د خاط ولا یا د کومي نور ایټي دي دا غي ایټي جوړوي نو اوس دی باندې څکلا کول پورا شولو زنه ایټي د سوي څنګه یا ورته پرتیوي میاشت باندې لګي 15 سوري باندې لګي خدای زکات وبوسي نو حکومي کچا پرتی دي هغه هم مرکټ کې تاسو کې چې ایټي کې مقصوره ده ایسو بولګي امغه مطابق زکات ورکول اور باندې واجب دي یو سړی دا دوه کروبور کوي دکان کې الماری دی کاونټر دا لیپټاپ ور کې پروتا یا کمپیوټر ور کې پروتا نو زکات بو دو هغه الماری کې چکومي دوه پرتی دي مرکټ کې چې دي کوم کې ماته امغه مطابق به زکات ورکي المارایو باندې کاونټر باندې لیپټاپ باندې د ضرورت ولا شونې دغه باندې او د دې په قیمت باندې زکات نشته ده خو حکومت پیسې دو چوتو ورکي قرضاوي یا کمنه ول اور باندې پوتي وي یا بل چور باندې پوتي ابو نو بوسي یا دې چور سره پوتي ابو ترجمه کوي مثال په تور باندې کنه کې 15 لک روپے دوی وروته 2 لک روپے دې باندې قرضا ده او یو نیم لک روپے دې خلکو سره قرضا ده نو 5 نه 2 نیم وبسي نو تقریبا 2 نیم پتی کیږي او یو نیم دې خلکو سره پوتي ده نو دا څلور جوړیږي د څه ګویا ټول 4 لک روپے دې سره پوتي شنه به 4 لک روپے مالیت زکات دویر کی یو سړی خاطو لوټ ولا مزدور دا یا نور بل څه مزدور دا کدی ته زکات ور کوي بالکل زکات ور کول شي اله هغه سړی سیدون نه دا هاشمیون نه دا او صاحب نصاب نه دا کدی ته دو زکات ور کوي بالکل زکات ور کول شي کایو سړی اټول عمر زکات نه در کړه الله سکولا 15 کولا شل کولا زکات وبني فرض خونه دی ور کړه اوس بده اول دا اندازه ولګي چې پیره پیری دي تر پیره للی څوره وترغلي دي یعنی اول پیری دي سره نصاب تر په جوړ دي 15 سره جوړ دي یو لاک جوړ دي اندازه ولګي کې یقیني وته پاتې لیکلي به خلاص ده هغه به دوه هر کولی زکات به بسل شي لیکلي نه دي اندازه ولګي او کبه اندازه وته نه لګي سره اوس څنګه وي نو اوس په موقع باندې دي سره کومي روپیا ور سره دي 15 لک دي 10 لک دي نو دي کول زکات به دا غلاس لک مطابق وبسي دی بل کول ولا څنګه کوم تیر شو دا یعنی یو خدا غدا یو هغه کوم تیر کوله دغه زکات 10 لک روپۍ نو وبسلو کنه اوس هغه زکات یې نو وبسلو کومي روپۍ باد شولې بچت پوت شولې یعنی 10 لک روپۍ باندې مثال په یو لک باندې 2.5 روپۍ دي نو 10 لک باندې تقریبا 12 یا 13000 جوړیږي دا 13000 باندې وبسي 10 لک باندې نو لک څوره جوړیږي اوس هغه تیر شوی کول لپاره 9 لک 87000 یا 80000 څوره جوړیږي هغه باندې زکات شي یا کورونا زکات څوره وبسلو څوره نو وتلو هغه نه یا بل کول ولا ته مغور روپۍ پوت شي هغه مطابق زکات وبوسي چاہے وہ کولو اتو کولو مثال تو 15 سال نه د بسلا خدي و اتو کولو زکات ته نو بسلو پیسې اوس نصاب ناکام شولې
اوس هغه نور ولا زکات به دې بنی نشته بس اندغه کوم تو سره نصاب ته پیسې پته کېدلی اندغه زکات ته بسویر کړو انده ادا شولو او زکات په وټ एकदम څه ته ورګای ته پیږي څه موته پیسې خدمتيږي سره کمیږي په وټ باندې زکات پیسې ما ورکوا زون سره ولیکا زبدور زکات روپې کوم بس کله ته نو ورکوالي خپل ټیم سره په خپل طریقې سره چې ته هغه مالیت کې هم کمایرونه شي تو کوربور کې هم کمایرونه شي او زکات به هم ته یو دی مغه مطابق زکات بسل پکور دي نو دا زکات متعلق اهمي مسلې کچې ته وګور کې څلور کسون پدې کیږي او پدې کې یو صاحب نصاب نه د مثال درې ورونه یا څلور ورونه پدې کیږي یا درې څلور ورونه سره خور پدې کیږي هغه خور صاحب نصاب نه د غریب ده یا ورور صاحب نصاب نه د غریب ده او دا ورور کور کې سره پدې کیږي خو هغه ورور زون ته خرچا ده اېدی زون ته خرچا ده نو دو هغه ورور ته زکات وی کوي کول شي خور ته زکات وی کوي ور کول شي هغه ورور هغه خور شریک سره نه ده خدا ورور سره شریک ته ده کوم ورور مالدار ده دو کور کې څه په خی مغه ته ور کوي یا غا څه په خی دي ته رسي نو د سی ورور ته زکات ځکه نه دی کول پکور ځکه چې تو زکات روپې وکړي هغه ته شای بوګي ته رسي نو تو خپل زکات به ته نشي خړلا یعنی کچیتا ته څه چوت زکات ورکړي هغه زکات نه تو ته फायदा ورکی حاصل دي بیا هغه ته زکات نشي ورکولا نو هغه ورور هغه خور چې تو سره کور کې پتی کیږي ته کفیل نه وي هغه ځون ته غوي او هغه مول او خوراک او سکو نه ته منفعت फायदा نه خري به زکات تو ورکول شي غیر مسلم ته زکات ورکول ندی جایز یو سړی دا د اګبینو کوربور کوي نو د اګبینو موجوده ټیم کې حکوم ریټ تا هغه ریټ په معلوم کی او د هغه ریټ مثال 10 لک روپے شوي نو 10 لک په 10 باندې تقسیم کی لسمه حساب زکات کې ویر کی نو ویلې څنګه کې عشر دا عشر په اګبینو کې یعنی اګبینه عشر ورکول پکور دي او عشر به تویر کوي یو سړی دا هغه سره د کنه کې پرینټر دا لیپټاپ دا کمپیوټر دا سکینر دا فوټوسټیټ ماشين دا د تجارت لپاره نه دی د ضرورت لپاره زون دی خو په دې باندې دوه پیسې ګټي نو څنګه کوم مول روزي هغه مول نصاب ته ورسیدلو دې ضرورت نه زیات روپے ور سره قرضې مرزي اور باندې نشته نه هغه روپای باندې زکات شته دا ای ماشين په قیمت لیپټاپ او پرینټر سکینر کمپیوټر یا نور څه ماشينونه دي ای ماشينونو په قیمت باندې زکات نشته ویل هغه دي ضرورت دی پاره دي خو کوم آمدنی ور نه روزي هغه نصاب ته ورسیږي او ضرورت نه زیات روپے ور سره وي قرضې مرزي ور باندې نوي نو دا ټول روپے ور جمع کوي او کنور دین خپل نور روپے ور سره وي یا مثال په تور باندې دا روغ کول روپے وروته دي سره 20000 جوړ شوي دینه علاوه دي سره 1 لک یا 2 لک نور اندسي پرتی دي نو د 20000 به هغه سره جمع کول شي هغه مطابق به زکات بسل شي یو سړی دا کپړو کوربور کوي دکاندار دا اوس کې دوکان کې د څوره موجوده کپڑا پراتا دا دی موجوده کپڑے دی بازار کې قیمتي کوم د خرڅول ولا قیمت تا فروخت تا یغه ریټ په ولګي نو حساب یې ولګولو کومي قرضی ابو نو بسی دکاندارون ولا مارکیټ کې نور قرضی دی ابو نو بسی او مالیت پوت شولو او دې 400 روپے پوتی ابو سره جمع کی نو څه دکان کې کومه کپڑا دا قرضی ارسی نو بسلی او دې 400 قرضی باندې یا سره جمع کړلې په اندغ باندې زکات وی خو سکومي د نن سبو مارکیټ کې د خرڅولو ریټ ته ایمغه مطابق زکات قیمت لګي یعنی د کپڑے قیمت په لګي زکات کې یعنی قیمتي فروخت اعتبار وکول شي ستکلا زکات وبوسي خرڅای مغارډ پور باندې لګي د سیناتو ته خاصه د مغارډ ورکول لګي نه خرڅونی ولا پرچون ولا کوربور دا یو سړي دکان کې نو دوی یې زه زکات وبوسو نو زکات دو وبوسي بیل بیل به یو شاشمري صرف د سینات اندازا ورګي چې بزدي کې 3 لک روپے مول لا او دینه به زکات بسنه هر یو شای به بیل بیل شمري او یا غریډ بلګي او کچې ته ممکن نه وي دکان ستر وي بیا به اندازا ولګي چې مثال 3 لک دا خدري لک نه به علاوه اضافي نور به سیمو بسویلي کچې ته کمایو څنګه کمایو کې پورا شي د سینوي څنګه کمایو کې روشي او ته پورا ادا نه کړلو
نه به ورکی ګورنګور وي. نو الله تعالی د موته سوټول په دې باندې پوي کی. الله تعالی د موته سو زکات صحیح زونه کې استعمال کی. زکات د دې الله تعالی طرف حکم دا او تو باندې لازم دا دای ته احسان نه زته په خلکو باندې احسان وکي زو زکات درکاو تو باندې خلکو احسان د چې تو زکات چوک خلی ویلی صدا الله تعالی تو باندې لازم کړه ته به خو مخو بوسي شکر وبس چې زکات خسر ولا چوشتوي ته یا شکر یاد کا نه کې د چې زکات ورو دي ته ډېر مهرباني زه ته مو ته زکات وکړنو دا غازي تو باندې الله پاک لازم کړه نو زکات صحیح زونه کې استعمال شي. ډیر سوچ کول پکور دي. علما سره تاسو کو مولوی صاحب یا مفتی صاحب د روپې زکات کې ورکاو شي ته کې ورکو څنګه طریقې سره ورکو او چوت چوت ورکو څه پیسې مو غلط استعمال نشي. الله تعالی د متفټول ته په دا خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کی. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.